الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم صدقت يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. د څلورمې سپارې اخري آیات چې دی په هغې کې تاسو ته مختلفې رشتې ذکر شو چې د دې سره نکاح حرامه ده، دې سره نکاح حرامه ده. اوس الله رب العزت فرمایي هم اکه خبره ده څنګه چې د پلانکې سره وي حرامه ده، د زامنو ښځو سره دغه شان چې دی نو د موریانو سره د خوریانو سره وغیره د رضایي مورخور وغیره رضایي سره دغې سره نو الله رب العزت وایي والمحصناتو د واده کړو شو من النساء د زنانو نه، د واده کړو شو من النساء د زنانو نه، نو چې کوم واده کړې شوي زنانۍ د هغې سره چې دی الله رب العزت وایي نکاح حرامه ده الا مگر ما هغه ملکت ایمانکم چې مالکان وي ستاسو ښي لاسونه د هغې کتاب الله علیکم دا لیکلی شوی د الله رب العزت د طرف نه په تاسو باندې. دا اوس وینځې پخوا زمانه کې به وینځې وي او هغه به داسې خرڅېدي الله دې هر مسلمان وساتي لکه څنګه چې دا څاروي خرڅېږي، سړي به هم خرڅېده، هلکان به هم خرڅېده، ماشومان به هم خرڅېده او اسلام بند کړی نه و. دا خو خبره دا وه چې اسلام پکې ډېر اساني راوسته. اسلام وایي چې بېسمه جوړه وغیره بلا کیسې دا بیا ځان نه چاته بحث به راشي، خو اسلام پکې ډېر عدل او انصاف والا کار وکړه. بنیادي وایي د الله د رضا دپاره یې پرېږده، د قیدي په مقابله کې پرېږده یا ترې لږې پیسې والا پرېږده، خو دا صرف کافر او مسلمان ته غلام کولی نه شي. نو والمحصناتو واده کړې شوي من النساء د زنانو نه، داسې به نه وي چې یو کس وایي چې بهی دا جینۍ مې خوښه ده، دا پلانکې رشته مې خوښه، نو چې ستا خوښه دا خو واده شوې ده. یا اکثر خلکو نکاح تړلی شوي او پس هغې الله وایي دا حرام دي د نکاح نه پس د غیر مرد سره د بل چا د خپل خاوند نه علاوه د بل چا سره تعلق ساتل یا ګپ وغیره الله وایي دغه رشتې حرام، بس چې د چا سره نکاح وشوه د ښځې دپاره یا ګور دی او یا چې د خاوند کور دی، بل ته دوه شیزان دي. والمحصنات واده کړې شوي من النساء د زنانو نه، حرام دي به داسې واده کړې شوي من النساء د زنانو نه الا مگر ما هغه ملکت ایمانکم چې مالکان دي ستاسو ښي لاسونه د هغې کتاب الله علیکم دا لیکلی شوي دي په تاسو باندې واحل لکم او حلال دي ستاسو دپاره ما هغه څه ما هغه زنانه ورا ذلکم چې علاوه د دې نه دي. دا کمې زنانه چې ذکر شوي د دې بیا په احادیثو کې تفصیل دی، د دې نه څه نورې روزي وغیره فقه کې بابونه دي، د دغې نه علاوه ټول ستاسو دپاره جایز دي. واحل لکم او حلال دي ستاسو دپاره ما هغه زنانه ورا ذلکم چې علاوه د دې نه دي ان تبتغوا ان دا خبره تبتغوا چې تاسو ولټوئ باموالکم په مالونو خپلو سره محسنین چې یې نکاح کوونکي غیر مسافحین نه زنا کوونکي. الله رب العزت وایي چې خپل مالونو سره د ځان مطابق ته یو کس رشته وکړي، څه ضروري نه ده چې یو هر کس نن سبا لګېدی چې د ځان نه بره سټیج والا رشته ګوري، د ځان نه بره لګیایي، د ځان نه غټ کورونو ته رشتې لګي او زنانه کور والا داسې کوي چې صرف مال دولت ته ګوري، دین ته نه ګوري. د دې وجې مال دولت ته ګوري بیا ته سبا سره ټاکي، بیا ته شي جګړې یا سبا چرس کی شراب څکي. نن اوسني هلکان خو ټول په دغه باندې اخته دي اکثریت، یا په سرګټو، نو بیا سبا تنګ. نو الله رب العزت وایي نه، تاسو په خپلو مالونو سره رشتې ولټوئ خو محسنینه چې نکاح کوونکي غیر مسافحین نه زنا کوونکي چې صرف د خواهشاتو د پوره کولو دپاره ته دغه نه کوې چې بس صرف بس ته چې د یو د شیعګانو په شان د 2-3 منټو کار دی یا چې دی نو د یو شپې یا د میاشتې یا د 2 میاشتې یا د کال نه نه. الله رب العزت وایي چې نکاح کوې د همیشه دپاره وکړې. کور د جینۍ مروانه وه د هغې زندګي د هغې چې دی نو زندګي متبع کړه. محسنینه چې یې نکاح کوونکي غیر مسافحین نه زنا کوونکي. فما استمتعتم اوس سړو ته وایي که چېرته تاسو پیدا حاصله کړه به د دغه مال سره مهر مقرر کړو او د زنانه هم پیدا حاصل، مطلب دا چې په نکاح سره هم دې ته نزدېکت وکړو، د نکاح نه بغیر خو نزدېکت نه کېږي. نو بیا فآتوهن ورکړئ دې ته اجورهن مهرونه د دوی فریضه مقرر کړی شوي، د دوی مهرونه چې دي نو دا دې ته ورکړئ مقرر کړی شوي.
د دې چې کوم مهرونه دي هغه دې ته ورکړي. تاسو ته پیدا حاصله کړله د دې کوم مهر دی ورکړي. ولا جناح نشته د هیڅ ګناه علیکم په تاسو باندې فیما په هغه څه کې ترادیتم چې تاسو پر رضامندیا سره واحده به هغې لره من بعد فریضه وروستو د مقرر کولو نه. ولا جناح نشته د هیڅ ګناه علیکم په تاسو باندې فیما په هغه څه کې ترادیتم چې تاسو چې رضامند شئ تاسو به هغې سره من بعد فریضه وروستو د پوره کولو نه. اوس یو انسان نکاح تړلی صرف او د 50,000 روپے مہر ہی 50,000 روپے مہر ہی نو خزو کور لمزیاتی نہیں پکا رہی اکثر بلازمہ کیوں لکھو داوری کو یو سب سوالک لمزیاتی نہیں پکا نہ ډیر کم مقرر پکو نہ دو نزیات پکا رہی سبا الگ بیڑا ور کی. خیر اوس د 50,000 روپے مہر ہے او اخوا بس په دغه باندې سره شو چې څنګه نکاح د دې شوې ده اکثر د خلکو په کویدن کې وشي د چا وغیره. خیر چې اوس دې کله الګ جینې ولیدله د هغې د اخلاقو نه متاثر شو یا چې د بلا کیسې ویسې نورې دي یا د مور او پلار خوښه شو هغې ورته ډېر صفات وکړه چې بهی ستا دا ښځه خو چې دا ډېره خدمتګاره ده دا دې ورته وایي چې یاره تاله ما 50,000 روپۍ مهر مقرر کړو راشه 1 لاک واله نو فیما ترادیتم چې تاسو پرې رضامند شئ په هغې باندې نو زیاتي د هغې نه بس چې تاسو 50,000 ته د خپل طرفه یو 50,000 نورې زیاتې ورکړي بس صحیح ده ښه په خوشحالۍ ورکړه ښه خبره ده بده نه ده ستا ښځه ده بل څوک نه دي. یا دا زنانه چې دی چې راله کله دې کور ته واده شوه د خاوند د دې اخلاقو نه ډېره متاثره شوه یا چې دی نو د دې کور د ماحول نه وغیره زندګي یې سمه ښکلې شوه مخکې تنګه وه هلته مختلف کیسې راتلېږي څوک د پلار په کور کې تنګي څوک د خاوند په کور کې تنګي نو دا د خاوند ته وایي چې بهی ما خو ټیک ته مهر 50,000 خو زه بس دا 25,000 ما تا ته معاف کړې او 25,000 روپۍ ماله راکړه یا 6,000 راکړه یا چې 10,000 راکړه دا یې خپل دغه دی نو بس فیما ترادیتم چې تاسو دواړه پرې رضا شئ نو دواړو طرف ته صحیح دی ها من بعد الفریضه وروسته مقرر کړی شوي نه. خو دا که کله راکمولي نو بیا به د ښځې په خوښوي که زیاتولي بیا به د خاوند په خوښوي. دغه که چا نه یې اخیستې نو دغه وکړي خاوندان دې ورله مهر ورکړي او که چېرته د هغوی داسې ورته بیا هم څوک وفات شي وغیره نو ښځې بیا معاف کړي نو بس دغه نور څه خو پکې شته نه. ان الله یقینا الله رب العزت کان دی علیما علم والا حکیما حکمت والا الله رب العزت په دې مسایل باندې علم والا دی حکمت والا دی په دې. ومن لم يستطع هغه څوک چې طاقت نه لري منکم ستاسو نه ان د دې خبرې ينکح المحصنات چې په نکاح سره واخلي ازادې اصلي زنانه المؤمنات مسلمانانې. اوس یو کس د دې طاقت نه لري غربت دی یا د نن سبا زمانه ده چې یو واده باندې به چې کمزوري واده مې کمزوري کس هم کوي نو د 2 لاک 3 لاک نه برابره پې لګي نو الله رب العزت وایي که چېرته دې طاقت نه لرئ نو هغه د جهادونو زمانه نن سبا خو خلک یریږي نو الله رب العزت وایي بیا د وینځې سره واده وکړې په هغې کمې پیسې لګي هغې سره واده وکړې وچونکې اوس خو هغه هم الله دې معافي وکړي نو الله بیا حدیثو کې نور دغه راغلی که چېرته زنانه باندې داسې دغه حالات دي چې د دې نکاح وغیره اوس پنجاب طرف ته رواجونه دي چې د کمې ښځې سره سامان ډېر نه وي جهیز سامان یې هغه هغې د سره کوي نه د لارې نه ډولې واپس کوي د نن طرف ته دا رواجونه چې په خپله خوښوي وغیره بیا په خاوند باندې سم صوبانې د پاسه ایښي چې نه ته به 15 تولې کې او 10 تولې به کوي نو دا ځای خپل رواجونه دي دین ټول یو شان یو رواجونه مختلف دي دا ځای. خیر نو الله رب العزت وایي که چېرته نشئ کولی نو بیا وینځې وکړې او که چېرته دغه هم نه نو بیا احادیثو ښولي دي یو کس د نکاح طاقت نه لري نو بیا د دې روجې ډېرې زیاتې نیسي چې د ده خواهشات چې دی دا کابو وي د روجو سره کابو کېږي که چېرته دغه نه نو بیا به خواهشات د ده کابو کېږي. خیر ومن لم یستطع هغه څوک چې طاقت نه لري منکم ستاسو نه ان د دې خبرې ينکح المحصنات چې په نکاح سره واهلي ازادې زنانه المؤمنات مؤمنې فمما ملکت ایمانکم نو فمما بس نکاح دې وکړي فمما بس نکاح دې وکړي ما د هغه زنانه سره ملکت ایمانکم چې مالکان دي ستاسو خلاصونه د هغې من فتیاتکم المؤمنات د وینځو ستاسو نه چې مؤمنانې وي یا اهل کتاب وي بیا نور د هندو شیعګانو وغیره د دغې سره نه کېږي
والله والله رب العزت عالم په دې بی ایمانکم په ایمانونو تاسو باندې بعضکم من بعض بعض تاسو دا بعضو ندي فانکحوهن بس په نکاح سره و اوس که دا وینځه ستا خپلی نو بغیر د نکاح نه دا ستا لپاره جایز ده خو که ستا خپله نه د بل ځای نو بیا به خدمت د هغه هم کوي او نور هغه ورته بیا نزدېکت نشي کولی چې هغه ورته اجازت وکړي چې د پلانکي سره نکاح وکړه نو د هغه په اجازت پوي بیا چونکې هغې مالک دي فانکحوهن په نکاح سره واخلې دې زنانو لره دې وینځو لره باذن اهلهن په اذن په حکم دا مالکانو د دوی و آتوهن ورکړئ دوی ته اجورهن مهرونه د دوی بالمعروف د دستور مطابق محصنات په داسې حال چې پاک دامنې وي غیر مصابحات نه وي ښکاره زنا کوونکي چې څوک ښکاره زنا نه کوي ښه او د پټې هغه دا ده ولا متخذات او نه وي نیونکي اخدان په پټ اشنایانو لره چې دا زنانه داسې وي چې په پټ اشنایان نه نیسي داسې زنانه وکړي الله نه چې په ښکاره هم زنا نه کوي او په پټ هم چا سره ګپ شپ نه لګوي د دغه زنانو سره ودونه وکړي داسې نه فاذا احسن بس هر کله چې واده شي دي فإن اتینا که چېرته بیا دي راتګ وکړو بفاحشة اوس دا وینځي خبره ده بیا فاذا احسن بس هر کله چې دا واده شي فإن اتینا که چېرته دي راتګ وکړو بفاحشة د ګناه طرف ته د بېحیایۍ طرف ته فعلیهن نو په دې باندې نصف ما د هغه نیمه سزا ده ما د هغه علی المحصنات چې په آزادو زنانو باندې من العذاب د سزا نه اوس کله چې دا مخکې ګوره هغې ته چې 100 کوړې میلاویږي دې ته به چې دی نو 50 میلاویږي هغې هره سزا چې ده دا د وینځې دپاره نیمه ده دکه شان په پردې کې د دې پرده چې ده نو د هغې پرده زیاته هم ده د دې هغه لږه کمه ده چونکې دا خدمت کوي وغیره ډېر بار هم د ځي راځي نو د دې کې بله احکامات دي د دې د هغې نه سزا کمه ده څنګه چې طلاقونه کم دي وغیره فاذا احسن بس هر کله چې دی واده کړي چې دا وینځي فإن اتینا که چېرته دي راتګ وکړو بفاحشة بېحیایۍ ته نو فعلیهن بیا په دې باندې نصف نیم د ما د هغه سزا علی المحصنات چې په آزادو زنانو باندې من العذاب د عذاب نه د سزا نه ذلک دا چې دی لمن د هغه چا دپاره خشي اللعنة چې یریږي د ګناه نه منکم ستاسو نه وان تصبروا که چېرته تاسو صبر کوئ دا وینځي د هغه چا دپاره دي که چېرته څوک د ګناه نه یریږي نو دا بل چا وینځي سره وغیره سره د واده هغه د ورله اجازت ورکړي دی بیا واده وکړي که چېرته یو کس د دې نه نه یریږي چې بهی زما نه ګناه نه کېږي ځکه وعند التوقان واجبون کنز دقایق والا وایي چې کله انسان کابو نشي ساتلی بیا دله نکاح واجب ده لازمي ده بیا به لازمي کې بیا سنتو نه وړېدلې ده بیا لازمي ته تللی ده او چې نه کله انسان په ځان کابو ساتلی شي نو بیا د دپاره دا بهتره ده چې د وینځې په ځای ازادې ښځې ته صبر وکړي ازادې سره دې واده وکړي ذلک دا چې لمن د هغه چا لپاره خشیه لعنت چې یریږي د ګناه نه منکم ستاسو نه وان تصبروا که چېرته تاسو صبر وکړو که تاسو صبر وکړو خیر لکم دا غوره دي ستاسو دپاره والله الله رب العزت غفور بخښنه کوونکی رحیم رحم کوونکی دی الله رب العزت راباندې رحم